او بیا په د باندې فایرنګ شوی دی او د هغې سره چې دی نو دی راګزار شوی دی او د فایرنګ نه وروسته دی لوټ کړی شوی دی. حقه حلاله مزدوري کوله او موږ له به یې کور ته راوړه. دلته یې د چا سره تو مې سلانجې څه مسلې هېڅ قسمه نه وې. حزن پرې ووتل، ډاکماران پرې ووتل او هغه یې شهید کړو. خو په دې کې دومره امن نشته چې موږ د شپې پکې سفر وکړو یا د سهار د رڼا نه مخکې موږ سفر وکړی شو. نه یې چا سره دښمني کړله، اوسه پورې هېڅ هم نه و او زموږ پلار چې و موږ له به یې حقه حلاله مزدوري چې هغه کوله. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سمدان یم او تاسو ګورئ پاڅون نیوز. ګرانو کتونکو، نن زه په داسې مقام ولاړ یم چې دا زموږ د مسلمانانو اخري ارامګاه ده. چا په نصیب کې دا ځای او د چا په نصیب کې نه، خو بیا هم زموږ دغه عقیده ده چې دلته کې به موږ یو نه یو ورځ خامخا راځو. خو تېره ورځ دغه یوه افسوسناکه واقع مخې ته راغله چې د نوښار په علاقه په ازاخیلو کې زموږ د سوات د پروڼۍ یو ورور هغه هلته کې راهزن پرې ووتل، ډاکماران پرې ووتل او هغه یې شهید کړو. موږ سره د هغوی ورور موجود دی، د هغوی نه هم دا پوښتنې کوو چې د کومه واقعه چې شوې وه دې په واقعې په حوالې سره موږ سره ستاسو شریکه څه تاسو ته کومه کیسه مخې ته راغلې ده. السلام علیکم. موږ ته پرون خبر وشو چې یاره داسې واقعیات شوي دي، د موږ ورور چې دی نو هغه شهید کړی شوی دی ډاکوانو، او د هغې بیا چې دی نو تلي وو سیمټ یې راچولي وو د چراټ فکټرۍ نه او چترال ټریپو. نو بیا د ډرایور د وینا متعلق چې ما ورته په 2 بجې ټلیفون وکړو چې ګاډی لوډ کړی شو او زو تیار دی. نو دی تقریبا د 45 سال نه په دې پیډ کې و او ښه ماهر او ډېر زیات مهارت یې لرو. د بره ګلګت نه تر کراچۍ پورې ټریلې بسونه ټرکونه چلولي دي. نو دې ته پته چې کومه علاقه خطرناکه ده، کومه پر امنه ده، په هغې باندې د شپې تېرېدل پکار دي، په کمې د ورځې تېرېدل پکار دي. نو بل سیکنډ اسسټنټ ډرایور ته وایي چې یاره دا ټایم د وتلو نه دی، نه ځو. دوباره هغه وایي چې یاره ما ته 5 بجې بیا کال وکړو چې یاره وځو ګاډی لوډ دی. هغه ته چې نه دا ټایم هم لا د وتلو نه دی، صبر وکړه مونځ وکړو او د مونځ نه وروسته بیا چې کله رڼا ولګي د مونږ تسلي وشي چې یاره امن دی نو بیا به وځو. زموږ ملک دی خو په دې کې دومره امن نشته چې موږ د شپې پکې سفر وکړو یا د سهار د رڼا نه مخکې موږ سفر وکړی شو. دا خو زموږ دپاره ډېره غټه چې دی نو یو سوالیه نشان دی د هغه چارواکو دپاره څوک چې د هغه دی ګشتونه کوي، د هغه دی باندې چې دی نو لکه هغې قانون نافظ کړی دی او اداري دي، د هغې دپاره دا غټ سوال دی چې موږ د شپې سفر نشو کولی. بیا سهار چونکې چې دوی په رڼا کې سفر شروع کړی دی نو دوی بیا ویلو چې یاره مخې ته کسان راووتلو، 3 کسانو ډاکوانو او هغې کلاشنکوپ یې ورسره وي، اسلحې ورسره وي او زموږ دا ورور چې کوم دی نو د سره د ګاډي پیسې وي، امانت ورسره، نو هغه یې نه دي ورکړي او د ځان او د دې مال د بچاو دپاره ده وایي چې د هغوی د وینا مطابق منډه اختیار کړې ده او بیا په ده باندې فایرنګ شوی دی او د هغې سره چې دی نو دی راګزار شوی دی او د فایرنګ نه وروسته دی لوټ کړی شوی دی او د هغې نه وروسته هغې بیا وایي چې یاره زمونږ هم سره و ډرایور کلنډر وایي زمونږ نه هم هغه اخیستي دي او هر څه یې رانه وړي دي، ان تر دې چې ډرایور وایي اسسټنټ ډرایور چې د ما 2 جوړې سپلای او کپړې هم د ما نه وړي دي او بیا کسان چې دي نو هغه فرار شوي دي. نو زمونږ مطالبه ده د اعلی چارواکو نه چې زر تر زره په دې کې کومه انکوایري چې روانه ده هغه سر ته ورسي او موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو، مشکور یو بې حده د KPK ترانسپورټ مشرانو چې هغوی پرون بر وخت راغلي دي او هلته کې چې دی نو لکه هغوی په تاڼه کې د پولیس مشرانو سره دا جرګه کړې ده او په دې فیصله کړې ده چې پولیس ورته ویلي په 3 ورځې کې به موږ تاسو مجرمان درکوو. شکریه. ګرانو کتونکو، دا و د سید علي شاه مرحوم ورور چې د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدلې. موږ سره د علاقې اوسېدونکي موجود دي، دوی نه هم پوښتنې کوو چې د سید علي شاه په علاقه کې ژوند څنګه و، څومره خفګان ظاهروئ تاسو چې نن سید علي شاه تاسو په منځ کې نشته دی. ډېره مهرباني سمدان جون صاحب. سید علي شاه چې و د دې پرونۍ اوسېدونکی و او انتهایي نرم مزاج او خوش اخلاق انسان و، ډېر تکړه انسان و. خو اوسېدو موږ له ورکې چونکې ټبرې بیماره وه، د ډایلاسیس به یې کوو کډني هسپتال سره، د هغې وجې تللی و موږ له ورکې اوسېدو. واړه بچي دي، خپله مزدوري به یې کوله. زما چې څومره عمر دی زموږ یاد شي دغه د غټو ګاډو ډرایور و، انتهایي خوش اخلاقه نرم مزاجه او طبیعتي سړی و. دلته یې د چا سره تو مې سلانجې څه مسلې هېڅ قسمه نه وې، بس دغه خپله مزدوري کوله، خپلو بچو له به یې راوړه. خو چونکې دا واقعیات شي دي نو په دې باندې دا ټوله پرونا ټوله علاقه ډېره زیاته افسرده ده. ګرانو کتونکو، دې وخت کې موږ سره د سید علي شاه بچی، کشر بچی چې د پلار سایه چې د چا په سر نه وي دا ډېر زیات کمزوری، خو الله پاک دې له همت ورکړي. تاسو وروڼه سوی او خویندې وروڼه سوی او د پلار په حوالې سره به څه وی؟ مونږ جی السلام علیکم، تاسو ډېره شکریا ادا کوم او زمونږ چې یو مونږ 2 وروڼه یو، یو خور یو او زمونږ چې دی پلار مونږ له حقه حلاله مزدوري کوله او مونږ له به یې کور ته راوړه او مونږ د اوسه پورې لکه نه د چا سره دښمني ده، نه د چا سره دښمني کړله، اوسه پورې هېڅ هم نه و او زمونږ پلار چې و مونږ له به یې حقه حلاله مزدوري چې ده هغه کوله، رزق به یې راله ګټو او د چا سره هېڅ ذاتیات هېڅ هم نه دي راغلي او زما مور چې په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي او زموږ مور چې هغه ډایلاسیس مریضه وه
او هغې تقریبا لکه نننۍ ورځ دی چې د هغې به نن کال پوره شي او زموږ مور چې زموږ پلار چې دی ډېرې سختې تېرې کړي دي او ډېرې زیاتې زموږ مور بیمار وه او بیا د هغې نه پس هغه چې زما څونه یاد شي زه خو مشرانو وي چې مونږ چې زموږ څونه عمر دی نو لکه د هغې د چا سري زیاتیات نه و زموږ پلار چې دی ویښتی دی مونږ دا ویل غواړو چې مونږ ته د انصاف میلاو شي انشاءالله دا و د سید علي شاه کشر بچی د هغوی خبرې ترې تاسو واورېدلې چې تېر کال د دوی چې کومه والده صاحبه وه هغه د ګردو مریضه وه هغه هم وفات شوې ده او دغه شانتې د دوی چې پلار هغه کوم د ظالمانو د ګولو ښکار شوی دی موږ سره د علاقې نور اوسېدونکي هم دي سیاسي سماجي کارکنان هم دي دوی نه هم پوښتنه کوو چې تاسو به د دې دپاره څومره کوششونه به کوئ څومره هلې ځلې به کوئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني سمدانجو صاحب تاسو راغلی او د هغو لاسنیوي ده ماشاءالله راغلی او بیا د هغو سره د هغو مقبرې ته دغه دی راغلی دغه یې قبر دی او زمونږ پوره مطالبه د ډاکټر امجد صاحب د خوازخیلې اختر خان د دنګرام چیرمن ډډک چیرمن اختر خان صاحب په دې ټایم په عمره کې دی ما ورته میسیج هم کړی دی ما ورته ویلي دي چې وروره تاسو به د ګنډاپور صاحب سره باقاعده رابطه وکئ چې د دې ظالم سړي چې کم کار کړی دی دغه غله چې کم دي د دوی سره چې کم ملګري دي د دغه ځای د علاقې د ډي پي او د ایس ایچ او او نور کم غټ عہدهدار چې کم دي د هغو نه د مطالبو کې او په 24 غنټې کې 48 غنټې کې چې دغه سړی مونږ له وروره ګرفتار کړي او قانوني کاروي په وشي نو زه یو ځلې بیا اختر خان ډیرک چیرمن اختر خان صاحب او ډاکټر امجد ایون پس د حکیم دغه ښه تعلق دی د زمونږ سی ایم سره نو ګنډاپور صاحب هغه ته دې زر ته زره دا ټلیفون وکړي رابطه یې ورسره وکړي چې دغه سړی مونږ له ګرفتار کړي زر ته زره مهرباني ډېر زیات افسوسناک مقام دی خو دوی د دغه خپلو چارواکو نه دغه غوښتنه کړې ده چې په دې کوم ملزمان په دې کې ککړ دي چې هغوی دې په پوري توګه باندې ګرفتار کړی شي او هغوی ته دې سخته نه سخته سزا ورکړی شي ډېره مننه کوم د الله په امان